السلام علیکم ګرانو کتونکو راځئ د شیخ ادریس صاحب دا بیان اورو. شیخ ادریس صاحب هغه خلکو ته پیغام ورکړی دی کوم خلک چې په سوشل میډیا باندې دروغ خوروي یا په سوشل میډیا باندې داسې قسمه کارونه کوي چې هغه د اسلام خلاف وي. هغه باره کې شیخ ادریس صاحب څه وایي. راځئ دا بیان اورو او بیان مو خوښ شو نو مخکې د خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ. په دې سوشل میډیا خو خلک دومره دروغ خوري چې د هغې څه اندازه نشته او بعضې خلک د دروغو مجلسونه جوړوي، خلک خندي، د دروغو ډرامې جوړي کې دروغ دې دپاره چې خلک وخندي او پیسې پې وګټي او د دروغو خبرې خورئ، خلک راغونډوي او دروغ وایي چې خلک ورپورې وخاندي. اوس به زه نن تاسو پوه کړم، موږ ته خو دا خبره ډېره اسانه ښکاري، خو اوس به تاسو زه پوه کړم چې په دې الله څونه خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن یحدث، هغه انسان چې هغه خبرې کوي فیکذب او دروغ وایي، په خبرو کې دروغ وایي او سله دروغ وایي لیضحک الناس چې خلک وخندي، خلق اخاندي، ضحکه یضحکو لیضحک الناس چې خلق اخاندي او دې کیم دې دپاره چې دا خلق اخاندي او خلق خاندي. رسول الله مبارک فرمایي ویل له ویل له ویل له، دې تباه دی وایي، دې هلاک دی. او ویل څه ته وایي؟ یو حدیث کې راځي چې په دوزخ کې دننه یو کنده ده ادونه ګرمه ده چې کله د هغې دروازې کولو کې نو جهنم به ترې امان غواړي، دوزخ به چغې کړي چې یا الله زه خو وسوځېدم. دوزخ په خپله دا سړی به هغې کندې ته ځي. پیغمبر وایي تباه دی، وایي غرق دی، یو ځل نه وایي ویلون تباه دی، بیا وروسته وایي ویلون له ویلون له ویلون له. دې سړي له د خدای له طرف نه تبی ده، هلاکت دی، تبی ده، هلاکت دی او هغې کندې ته به دې غورځېږي چې د کمې کندې نه دوزخ امان غواړي. نن څومره خلک تباه دی، خلک په ښادو کې او په خوشحالو کې مجلسونه کوي او یو سړی راوغواړي او هغه دروغ خبرې کوي او خلک خندي، دروغ خبرې کوي او خلک خندي. او رښتیا ووایه نن په سوشل میډیا خلک ډرامې د دروغو جوړوي که نه جوړوي؟ ټول دروغ. څه دپاره دروغ وایي؟ چې خلک وخندي او زما دا شی په نټ ډېر خلک وګوري او ډېرې پیسې وګټم. دا په نټ باندې ډېر خلک ولې خندا خلک خوښوي، دا به خلک ګوري او خاندي به ورپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به ورپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به ورپورې. نو زما به دا شی به ډېر زیات وچلیږي په نټ باندې، دا شی به په یوټیوب ډېر زیات وچلیږي، نو ماله به د میاشتې لکونه روپۍ راشي. ظالمه په دنیا کې د لکونه روپۍ واغېشتې. شیخ ادریس صاحب دا بیان مونږ واورېدو. الله دې موږ له هم د عملو کولو توفیق راکړي او هغې خلکو دپاره هم کوم چې په سوشل میډیا باندې دروغ خوروي، یعنې هغه په کمنټ کې وي یا دغه شان د خپل اواز په واسطه باندې وي، نو الله دې موږ د داسې کارونه وساتي.